أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون أني أخاف الله والله شديد العقاب. دینمخ آیتونو کې جهاد شپږم نمبر قانون ذکر شو، هغې کې شپږ اوامر ذکر شول او یو خبره پکې دا وه چې تاسو کله د جهاد دپاره وځئ، میدان جنگ ته کوزیږئ، نو تاسو د اخلاص په نیت سره او د الله د رضا دپاره خالص د الله رب العزت دپاره د جهاد میدان ته کوزیږئ او کافرو سره جنګېږئ. د مشرکین مکه په شانې فخر ریا دکلاوي دپاره مه وځئ. که چېرته تاسو فخر ریا او د دکلاوي دپاره وځئ نو ستاسو به هم هغه حشر وي لکه څنګه چې د مشرکینو حشر دی. مشرکین بدر ته په فخر سره په ریا او دکلاوي سره راغلل، نو د هغو هغه فخر ریا او دکلاوه د شیطان د وجې نه وه، په هغې کې د شیطان دخل و او هغو ته شیطان د هغوی عملونه اخیسته کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخالفت، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دشمنی او د هغې شرکیت و اعمال هغه ورته شیطان اخیسته کړي او شیطان ورته دا وایي لا غالب لکم اليوم من الناس، چې په تاسو باندې نن ورځ څوک به غالب نه وي، چاته به فتح نن نه حاصلېږي او په تاسو باندې څوک به نن بھاری نه وي، غالب به نه په تاسو څوک به غلبه حاصلېږي. وایي دا د سراقه بن مالک په شکل کې راغلی شیطان انسان په صورت کې، او حارث بن هشام له لاس هم ورکړی، لاس یې په لاس کې ورکړ دی، دو سره یې خنداګانې کولې په خوشحالو کې او دې ته وایي چې تاسو خو نن غالب یې، ګورئ ستاسو تعداد زیات دی، تاسو خو ټریننګ شده خلک یې، تاسو خو تیر چلولی شئ، تاسو خو توره چلولی شئ، غشي چلولی شئ او تاسو سره نن څوک مقابله نه شي کولی. مسلمانان خو کم دي، هغو به چېرته تاسو سره مقابله وکړي، په تاسو باندې غلبه حاصلول ګران دي. او دا ورته وایي واني جار لکم، زه هم ستاسو رفیق یم، ستاسو دوست او مددګار یم، زه به هم تاسو سره یم، په دې جنګ کې به زه هم تاسو سره یم او د مسلمانانو خلاف به جنګېږي. نو هغو دا خیال کوو چې دا سراقه بن مالک دی، په حقیقت کې دا هغه نه و، په حقیقت کې شیطان و. وروستو چې کله هغوی ایمان راوړو نو بیا ورته پته ولګېدله چې دا خو شیطان و. کله واپس راغلل مکې ته او چونکې شیطان خو دو سره دوکه وکړله، دو سره چې کومه وعده کړې وه د هغې خلاف ورزي وکړله، هغه یې پوره نه کړله. جبرائیل علیه السلام یې چې ولیدو، نورې فرشتې ولیدلې راکوزېدلې، نو شیطان روان شي، د حارث بن هشام لاس یې پرېښود روان شي. هغه ورته یې چېرته ځي؟ اني بریء منکم، زه تاسو نه نن بېزار یم، اني ارى ما لا ترون، ما ته چې څه ښکاري نو هغه تاسو ته نه ښکاري. فرشتې راغلې او زه مقابله نه شم کولی، فرشتې شیطان ته ښکارېدلې خو انسان ته خو نه ښکارېدلې، نو زه مقابله نه شم کولی. ما خو جبرائیل علیه السلام لیدو چې هغه راغی نو زه اوس د هغه مقابله نه شم کولی، هغه مقابلې ته نه شم مخکې لیدلی. اني اخاف الله، زه د الله د عذاب نه یېرېږم. او عام طور سره چې عذابونه راغلي دي په امتونو او قومونو باندې، نو هغه د جبرائیل علیه السلام په ذریعې سره راغلي دي. نو دی ویل چې اوس د الله عذاب راغی، سزا راغله، نو روان شي، واپس شي.
چې واپس شو ورته دا ته ولې واپس شو د ما ته حقیقت ښکاره شو ما ته اوس هغه څه ښکاري چې تاسو ته نه ښکاري کافرو ته چې کله شکست میلاو شو دوی واپس مکې ته راغلل صراحت وي تا خو موږ سره دوکه وکړله تا خو زیاتې وکړه موږ خو په تا باندې اعتماد وکړو بروسه وکړله او تا خو موږ ته وایي چې لا غالب لکم اليوم تاسو غالب نشته دی او تا خو موږ ته ښې خبرې کولې او چې کله د عین جنګ وخت راغی نو ته واپس شلې هغه قسم په الله چې زه تاسو سره نه وم ما ته خو پته نشته دی ما ته هله پته ولګېدله چې کله تاسو په جنګ کې مغلوب شئ تاسو ته شکست حاصل شو نو ما ته پته ولګېدله چې مشرکینو ته شکست حاصل شو سراقه هم ایمان په دغه وخت کې نه راوړی او دوی به کافر او مشرکان وو اوس چې کله ایمان یې راوړو نو پته ورته ولګېده چې دا خو سراقه نه و دا خو شیطان و خو دې د سراقه بن مالک په صورت کې راغلی و موږ سره یې داسې وعده وکړله چې بیا خپل هغه وعده خپل هغه لوز مات کړه هغه یې پوره نه کړ د هغې خلاف ورزي وکړه نو بیا ورته پته ولګېده او جنګ بدر کې چې کوم کفار شریک شوي نو په هغې کې لږ کافر پاتې شي او ډېرو بیا ایمان راوړي ډېر بیا مسلمانان شوي او په هدایت شوي نو شیطان دو سره دا دوکه وکړله چې کله حقیقت ولیدو نو روان شو دا یې پرېښودل او شیطان انسان سره دغسې کوي اول دی انسان ته د ملګرتیا د مرستې د امداد هغه ورکوي اعتمادونه وله ورکوي وسوسې ورته اچي او چې کله حقیقت راشي نو بیا شیطان رستو شي دا انسان یوازې پاتې شي او په ورځ د قیامت به هم دا شیطان د انسانانو نه د بیزارۍ اعلان کوي د الله په حضور کې مشرکین به شکایت کوي چې موږ د شیطان په دې شرک باندې اړولي وو او په دې شرک کې هم د شیطان مبتلا کوي شیطان به بیزاري اعلان کوي چې تاسو به نه منله که نه تاسو باندې زما څه زور خو نه چلېده څه زبردستي خو نه چلېدله خو ما وسوسه واچوله او تاسو ومنله نن ورځ زه خپل د ځان مدد نشم کولی ځان نشم بچ کولی نو تاسو بچ کولی نشم ستاسو بچ کول دا زما دپاره ممکن نه دي تاسو نشم خلاصولی نن زه په خپله راګیر یم خپل ځان نشم خلاصولی تاسو به څه خلاص کړئ نو دا شیطان انسان له په ګناه کې مبتلا کړي په شرک کې مبتلا کړي نافرمانۍ کې مبتلا کړي او وروسته بیا د ده نه دا شیطان د بیزارۍ اعلان کوي چې زه بیزاره یم نه به دې کوم دا شرک به دې نه کوو دا ګناه به دې نه کوو دا نافرماني به دې نه کولی په زور خو مې پتا نه دی کړی ما خو تا پسې ټوپک او تماچه نه ده اخیستې چې ته به دا کار کوي که ودې نه کړو نو وژنم زور او زبردستي خو نه چلېدله خو ما وسوسه واچوله او دا خبره مې درته وښودله او تا ومنله ښه خوشحالۍ سره او تا خپل په خوشحالۍ سره دا عمل او دا کار وکړو وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ کله چې ښایسته کړي وو دوی ته شیطان اعمالهم عملونه د دوی وقال دوی ته ویلي لا غالب لکم اليوم نشته دی غالب نن ورځ په تاسو باندې من الناس څوک د خلقونه وإني جار لکم او یقینا زه ستاسو دوست یم فلما تراءت الفئتان پس هر کله چې د ولیدلې ډلې نقص على عقبیه نو دی واپس شو الټه شو علی عقبیه په خپلو پوندو باندې وقال انی بریء منکم او ویوي چې یقینا زه بیزار یم د تاسو نه انی ارا یقینا زه ګورم ما هغه څه لا ترونه چې تاسو یې نه وینئ انی اخاف الله یقینا زه یریږم د الله د عذاب نه والله شدید العقاب والله رب العزت سخت عذاب